په جماعت کې خو اتن خپلا ګډا کاوي اهل حقوق سے بدوي خط د اکثر دیوبندیان ما په خوا ویل مال فصل کې 80 پیسه ده اوس یو څور ورسره فصل کې 90 پیسه ده د دیوبند په نامه خدمت وهابیانو نجدیان کړوا فصل کې 90 پیسه د خدمت د دیوبند په نامه بیا مذهبي ته شروع دي نجدیانو ته شروع دي تاسو ګورئ چې ټول دیوبندي ولاړ دي د وهابیانو سره ویلاس کړی کله به د هغو سره ناست وي ولاړې کوي کله به هغه مېلمانه کوي کله به دوی ورځي نن به د دیوبند په ځان باندې وشي لس کسان اوس هم مشران د دیوبند سره څه اثار پاتې دي چې هغه اوس هم خپل پر مسلک ټینګ دي او د دیوبند یې د وهابیت لپاره نه خرڅ کړي نیمه پیسه د خلکو په خرڅ کړي او بریلویان دواړو د مذهب خلاف کار روان کړی دي د مذهب خلاف کار روان کړی دي د مذهب خلاف کار روان کړی دي دا دواړه زموږ دین او مذهب ته غله جوړ شوي دي دا دواړه زموږ دین او مذهب ته غله جوړ شوي دي دا دواړه زموږ دین او مذهب ته غله جوړ شوي دي د دې نامه سره هوښیاران دي مقصد مې دا دی د دیوبند په نامه باندې په خلکو څخه نه خطا کېږي په دې مه خطا وځي چې زموږ په چمن کې پلانکی ملا دیوبندي دي په دې مه خطا وځي چې زموږ په چمن کې پلانکی ملا دیوبندي دي په دې مه خطا وځي چې زموږ په چمن کې پلانکی ملا دیوبندي دي په کراچي کې پلانکی دیوبندي ملا دا ویل د دیوبند په نامه باندې به خلک وي خو خدمت به یې نجدیت د وهابیت ته روان وي خدمت به یې د دین او د مذهب او د اسلام خلاف روان وي ګورئ نن د دیوبند په نامه باندې خدمت وهابیت ته روان وي خلکو چې چا د ځانو سره نوم د دیوبند لیکي اکثر وخت پسې ګورئ په سل کې 90 فیصده خلک وهابیان دي چا د ځانو سره نوم د دیوبند لیکي اکثر وخت پسې ګورئ په سل کې 90 فیصده خلک وهابیان دي چا د ځانو سره نوم د دیوبند لیکي اکثر وخت پسې ګورئ په سل کې 90 فیصده خلک وهابیان دي په سل کې 90 فیصده خلک خدمت وهابیت کوي مشهد سره یو داسې پنډ کتاب پروت وي یو 15 شپږ سوه صفحې دي دلته پیدا کېږي دستي په چمن کې پیدا کېږي د کتاب نوم یې ایښی دی دارالعلوم دیوبند د شجاع آبادي په نامه یې ملا لیکلی د دیوبند د نوي مدرسې تقرضونه باندې د دیوبند د نوي مدرسې تقرضونه باندې د دیوبند د نوي مدرسې تقرضونه باندې سته د پاکستان د نوي ملایانو د دیوبند په نامه شوي د دغو تقرضونه باندې سته د پاکستان د لویو ملایانو د دیوبند په نامه شوي د دغو تقرضونه باندې سته د پاکستان د لویو ملایانو د دیوبند په نامه شوي د دغو تقرضونه باندې سته او د کتاب عظیم خدمت یې ودې شي ته کړی دي چې په اسلام کې دوی وایي په اسلام کې درې غټ خلک دي چې اسلام ته یې خدمت کړي یو یې ابن تیمیه یاد کړی دي یو یې ابن قیم یاد کړی دي یو یې محمد بن عبدالوهاب نجدي یاد کړی دي یعنې هغه خلک چې اسلام ځینې خراب دي یعنی هغه خلک چې اسلام ځینې خراب دي هغه خلک چې د دنیا ټول دیوبندیانو پر هغو باندې د خوارجیت ناپاله کولې وه نوي جیلي دیوبندیان موږ ته هغه اوس په اسلام په هغه خلک چې د دنیا ټول دیوبندیانو پر هغو باندې د خوارجیت ناپاله کولې وه نوي جیلي دیوبندیان موږ ته هغه اوس په اسلام په دوستانو او د اسلام په رهنمایانو کې هوښیاران چې خلکو د دیوبند د نامه څخه نن پرهیز وکړي نن ګورئ د دیوبند په نامه باندې خدمت وهابیت ته روان دي د دیوبند په نامه باندې خدمت وهابیت ته روان دي د دیوبند په نامه باندې خدمت وهابیت ته روان دي څومره مردارۍ چې د تبلیغ په نامه باندې زموږ په پښتنو کې خپور شو د هغومرې مردارۍ یوه نامه نه څومره مردارۍ چې د تبلیغ په نامه باندې زموږ په پښتنو کې خپور شو د هغومرې مردارۍ یوه نامه نه څومره مردارۍ چې د تبلیغ په نامه باندې زموږ په پښتنو کې خپور شو د هغومرې مردارۍ یوه نامه نه د تبلیغ په نامه چې وهابیت ته څومره خدمت وشو په دې بل نامه نه ورته شوی د تبلیغ په نامه چې وهابیت ته څومره خدمت وشو په دې بل نامه نه ورته شوی د تبلیغ په نامه چې وهابیت ته څومره خدمت وشو په دې بل نامه نه ورته شوی په دې کوټه کې یو ملا دی نوم یې فضان د هغه ایښي نورالدین آغا په نامه په دې کوټه کې یو ملا دی نوم یې فضان د هغه ایښي نورالدین آغا په نامه په دې کوټه کې یو ملا دی نوم یې فضان د هغه ایښي
زړونه زموږ د عوام خلک هم ډېر ډېر په دې میډیا باندې دا سوچ پنجپیرۍ او پوخ تبلیغۍ او نوم د دیوبند اخلي دا سوچ پنجپیرۍ او پوخ تبلیغۍ او نوم د دیوبند اخلي دا سوچ پنجپیرۍ او پوخ تبلیغۍ او نوم د دیوبند اخلي ما برای مقصد اعلان ورته وکړي په کوټه کې برای ما اعلان ما د دې سیادت احترام کوم پر سر دې چوټي ګرځوي خو د دې سیادت د دې چرادوي کې چې دا ټول خبره نه واخل نو زه به د کوټې عوام ولس ته ځان ملګري کوم ستاسو چته ولې چې دا مو سره د لغبز ګرځي دلته زه پېښور ته تللی وم د مناظرې لپاره یو لوی بامبړ زما ورسره مناظره وه لوی بامبړ زما ورسره مناظره وه لوی بامبړ زما ورسره مناظره وه پر دغه موضوع مو ورسره مناظره وه چې ما د رسول علیه السلام د میلاد خاص ورځ لمانځل افضله دي او ده ویل خاص ورځ یې بدعت دي مخکې چې خلیفه صاحب مبارک درته وویل چې انتها یې دا وه چې په باتروم بیت الخلا کې پټ شي په بیت الخلا کې موږ د دې ځای پېښور ته په ځورولو دی په بیت الخلا کې پټ شي اوس بیا ولاړې په ټولو خاورو کې پټ شو الله دې نور ټولې خاورې کې پټ شي نعره رسالت نعره رسالت سره تبلیغانو اجتماع را یاده کړه څه تاریخ دی ابل زما په بیان کې ویل ما د تبلیغانو د اجتماع تاریخ د دې ماشیني د چرګان تاریخ دی زما په بیان کې ویل ما د تبلیغانو د اجتماع تاریخ د دې ماشیني د چرګان تاریخ دی زما په بیان کې ویل ما د تبلیغانو د اجتماع تاریخ د دې ماشیني د چرګان تاریخ دی ماشیني چرګان څو په بازار کې پیدا شول بس چې ماشیني چرګان په کوم کال په بازار کې پیدا شول په هغه په کال باندې تبلیغان اجتماع پیدا شول د ماشیني چرګانو یو ورځ مخکې د ما په څوک تبلیغانو د اجتماع تاریخ وشول ټول د مشرانو د عقیدې چې هر څوک خلاف وو په هر نامه چې که د دیوبند په نامه دی که د برین چې که د دیوبند په نامه دی که د برین چې که د دیوبند په نامه دی که د برین په نامه دی ځان ځینې ګوري ځان ځینې ګوري په نامه دی ځان ځینې ګوري ځان ځینې ګوري په نامه دی ځان ځینې ګوري ځان ځینې ګوري ګانې درته توصیه